تشا بڑا تشب یو منٹ یو منٹ نسبت ستوي نسبت ستوي تمولي سي بنسبت ستوي نسبت ستوي قضيه وتصديق ستوي مولي سي یو منٹ د مورب تعریف راتو تمولاي د مورب تعریف راتو د مورب تعریف راتو ده كيم استاذ ده كيم استاذ خبر انا نشي غوري خبر انا نشي جي خجي هذا السيد جي سيده سادار بس مسلمه دا عوام بدي دا تصوير مجادله نه ده خدا د مجادله اولنې قدم وخخ ده کدا چې مطلب تاسو دغه طرف باندې خبره کیږي بل یو خبره کوم تاسو بل کوم نو اصل مقصد پوه شو زمیندارانو په اړه ګور مسلمانانو نجي ناخذ زمینداران شو نو مخ زمینداران نه یو نه څنګه ده تو ده كيم استاذ ده تو بل موقع مالكم تلك شبشا لا بس هذا سي چل ته ما خبر وصور ته متنګوا بس ته خلاص بس ته ذکر شروع او زمان نمبر تاسو زمونږ روري او اگر چران لري خو زمونږ روري تا د وی چې د مروجه جمهوریت مطلقاً کفر دی او بیا دی په سیده وضاحت لپاره س الفاظ استعمال کړه وایا دا ماجد پورا دعوه داسې ده مروجه جمهوریت چې د دنیا اکثر مالکی د عوام ورګه دا لیکه مروجه د خپل ځکه لیکه مروجه جمهوریت ورګه جمهوریت لوګو ځوانه نه کار مالا کنه اکسلیټر مت دباوه خیا مروجه جمهوریت چې د دنیا اکثر ممالکو کې د عوامو د اجتماعي زندگی تیرولو د پارا یو وضعي نظام دی یو وضعي نظام دی ها دا د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم سره متضاد کفری او شرکی نظام دی او اسلامی نه دی داستا د دې مدعا پورا وضاحت شو زمونږ په مدعا باندې خو پې کنه زمونږ مدعا دا ده چې جمهوریت کفر نه لري په وخت د ضرورت او مطلقاً جمهوریت او بعضی جمهوریت کفر نه لري دا زمونږ جواب داوا شو څوک چرته بالفرض د خپل کوم داوا دي دا پدې کې تانا زد یو څو ته پوسونو حقداري می چې تانا زه ته پوسونو کوم ته سیده کې استاد په جبه کې بدل نه کوم ستا په خیال غ د پښتو خبره ستا په جبه کې وتانو اول به تم ته لګدا وضاحت کې چې ستا د مروجه نه سم مقصد دی مروجه نه مراد ستا د کلی رواج یا د مروجه نه مراد د دې پېښور رواج یا د مروجه نه مراد د پاکستان رواج یا د مروجه نه مراد د فرانس رواج یا د مروجه نه مراد د امریکای رواج یا د مروجه نه مراد د انګلند رواج کته د انګلند مروجه زما په سر باندې رولي نو دې ته ته مروجه وي هو دې ته زه مروجه نه وي کته د جرمني مروجه زما په مروجه باندې حمله او دا مروجه په هغه مروجه باندې حمله نو دا مروجه بستا په مروجه خدا د ما په نسبت باندې مروجه نشته نو یو به تماته تنقیو کې وضاحت پوکي چې ستاره د مروجه نه مراد څه شي دا ځان سره ولیکا دا وېما دا ټول رواني دوی مزتانه د دې وضاحت لما چې تا او مطلقاً په مرتبه د اطلاق کې خوشا قصه په مرتبه د اطلاق کې دا ډېر عام شی راغلی وي د دې د لاندې اکثر مرادي او د دې د لاندې اقل مرادي او د دې د لاندې بعض مرادي او د دې د لاندې کل مرادي
نو چې تا کله وی مطلقاً نو د مطلقاً د حکم د وجنه لفظ د اکثر او لفظ د بعض او لفظ د جزئی او لفظ د کلی دا ټول په دې کې نه داخل شوی دي نو دا خبره چې مطلقاً تا ویل دي دا د اکثر سره لږه معارضه ده دا به ټیک کې چې تر نه اکثر نه کم اکثر علي آیا زمونږ د علاقه اکثر تنه علي یا د بل علاقه ځکه تا چې مرتبه د اطلاق ته شی ورسو نو د مرتبه د اطلاق ته وجنه ک اکثر دی او ک اقل دی او ک مشهور متکلم دی دا زما ګسته چې ناس عام دی او ک اخص دی او ک کل دی او ک جز دی دا ټول په دې کې نه داخل شوی دي وضاحت اجماع نو ته وضاحت ته یو کې چې ستاره مطلقاً مراد څه شي دي دویمه ده درې مونږ ته بیا وروسته ان شاء الله تعالی دا تاسو کو چې ستا په دې سره څه مقصد راغلی دی چې په اکثرو ممالکو کې د عوامو د اجتماعي ژوندۍ لپاره د دې لپاره به مونږ بیا تا نه خامخا روستو موازیو کو خیر دی اوس نو روستو موازیو کې وتا نه مونږ ردی ته پوښتنه کو چې ستا په دې جمهوریت څه شي راغلی دی او د جمهوریت څه شي نه دی راغلی اوس کو چرته ته چې درې دا 20 دي او زه ته چې دا شل دي او د مو ستا په منځ کې صرف نزاعي لفظي وي نه هیڅ تکلیف نشته ته ته 20 وایو زه به ته شل ویم او دا به ته نه یو شل نه بیا خرابېږي بیا نزاعي لفظي نه دی به ته بل څه وي په انګلیش کې به ته 20 وایي خدا چې زه به ته شل ویم او ته 20 ویم بیا د مو ستا په منځ کې اختلاف نه راځي خو که ته د جمهوریت یو تعریف کې په معنا د دې سره چې دا یو نظام دی خلاف ته داسې نظام چې د الله د نظام خلاف او زه جمهوریت بل تعریف کوم او ته دا ثابت کوم په کتابونو کې چې جمهوریت هغه نه دی چې کوم ستا په ذهن کې نه راغلی دی زما په دې خبره راسي چې تا ماته د جمهوریت داسې تعریف وکړو چې جمهوریت داسې شی دی چې دا د الله د نظام خلاف یو شی دی نو دا به ته ماته ثابتې چې دا تعریف چا کړی دی بیا چې زه ته دا ثابت کوم چې کوم شی ستا په ذهن کې پروت دی ګوره دا ستا مغالطه ده جمهوریت هغه نه دی چې ستا په دې ذهن کې کوم پروت دی دا تعریفات مونږ وروړي دي دا برستو کو خیر دی په دې مده کېږي بل سبب بل څه د چا موقع بدل درکوم ان شاء الله لګ بس کې او چې بس خپکه مطابق او تاسو نو دا بدل موقع درکوم په یو ځای نه راګیروم ان شاء الله ورو نو ته بیا موږ ته تعریف ته جمهوریت وکي بیا چې څوک زما دا ستانه جمهوریت مني زبو ګورم چې د دې مولا دا خبره په دې جمهوریت کې څنګه ده نو کو ستاره جمهوریت چې امنه هغه زما خلاف موظفم په حکم کوم حکم بالفرض زما جمهوریت داسې جمهوریت چې هغه ستا په دې دوربین کې په دې چشمو کې هم سم راته نو بیا به ته ماته لیکل کې چې یاره مفتي صاحب ما چې کومه مغالطه وه زه په دې مغالطه کې غلط شوی وم او دا ته چې د کوم جمهوریت دعوادار نو دا جمهوریت د شریعت محمدي خلاف نه دی راغلی دریمه خبره شوه څلورمه خبره دا ده چې دا ته کوم جمهوریت ته نو دا اگر چې تا په دې ویډیوګانو کې اتصلي ځله ویلي دي او ما اورېدلي دي چې څوک قائلین د دې وي یا څوک مانعین وي بیا قائلین په دوه قسمونو سره یو قائلین او یو فاعلین د دې حکومت به مونږ ته بیان کړي چې قائل د جمهوریت بیا قائل په دوه معنی سره یو فاعل او یو قائل د تاسو حکم راغلی دی دویمه خبره رااله دریمه خبره داله چې تا مونږ ته دا خبره وکړه چې دا کفري شرکی اسلامی نظام نه دی دا ډېر خطرناک حکمونه دي شرکی دی اسلامي دا ډېر خطرناک حکمونه دي یو دا چې دا کفري دی بل دا چې دا شرکی دی اسلامی نه دی دا یو سلب دی سلب داسې شی راغلی دی چې زه تاسو وایم چې تاسو مشرق ته نه ناستو مغرب ته ناستې دا هم صحیح کیږي چې ته مشرق ته نه ناست مغرب ته ناستې د به مشرق ته ناستې خو د به مغرب ته ناست راغلی دا دونه پتا باندې صحیح کیږي د ما دې خبره ته سوچ کوي او دا د امور اضافيون دا صحیح کیږي چې د مشرق ته خدا په سلب او په عموماتو کې جاری کیږي او سميږي خدا چې تا حمل کو بیا تا دا کو چې ایجاب کو حکم دی کو چې کفر دی او شرکی دی نو د دې لپاره به تصریحي ادله راوړي څه په اوا کې به مارغان نه نسو ګوري ښا چې دغه دی او هغه دی قطعي ثبوت او قطعي دلالت ادله به ته د دې راوړي چې دا تا ثابت کړه چې دا قطعي ثبوت او قطعي دلالت ادله دي چې جمهوریت شرک ته او کفر دی هغه جمهوریت چې تا مطلقاً معنی سره کوم غستري بیا به ان شاء الله په دې باندې ځو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب محترم تاسو خپه نشئ تاسو سرچمه خبره شروع کینو دار چا خپل یو طریقې کاری کنه جی اما د حضرت صاحب د ادب د وجنه تاسو وکي کني مشوره دا شو چې بل چا سره به خبرې مونږ نکوم باقي چې کوم جوابات نه کوم که تاسو مطلب 2000 کرتم وای یو جواب نظر کوم
حضرت صاحب چې کومې خبرې وسو کې نو اصولي خبرو ته اوس راغی زما دغه مقصد دی دغه سوالات دي کې ان شاء الله جوابات کوم افهام او تفهیم مجلس دی نو اول نمبر دی چې کومه خبرو کنده شر د مروجه وضاحت کوي کنه جی نو مروجه تاسو وی چې د مروجه د خجی دا کوو دا نو مروجه وضاحت دا دی چې تاسو چې د کوم ملک یا د علاقې زمونږ د مروجه مراد دا دی چې د دنیا په هر ګوټ کې په هر ملک دی خو چې جمهوریت دی او رایج دی نافذ دی دا زمونږ ټول مراد دی مروجه زمونږ دغه مراد دی یعنی که داغي قدقال او داغي کیفیات او داغي اصول او داغي شرایط او داغي قیودات بدلیږي نو دا ټول اصل هم کې تفاعل دماغي خبرو راسي جی جی بالکل سم مطلب می دا دی جی قبل فرض داسې بدلون پکې وی چې اغا دا شی د حد د کفر نه اوباسي خو بیا خو درسته ده خو داسې مونږ چې کوم جی 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 زما خبر لګ خیر ټول حضرت صاحب زمون خبره وره زمون خبره تاسو وره خو چې کوم نظامونه رایج فی الحال دی نو دې کې داسې خبره نشته چې دا حد د اسلامیت تر ورو باسي هغه مونږ ټول باندې حکم لګو ټول باندې جی یو خبره دا شو نو مروجان زموږ دا چې کوم نافذ عمل دي چې دا کوم اوس فی الحال نافذ دي په ټول دنیا کې دغه نظامونه مراد دي ګور جی رایج سونه دي خجی بالکل دی لګي زه خبره کوم جی دا تاسو د خبرې جواب درکو موجوده چې کوم رایج نظامونه دي نو دوی کې عائلل د کفر شته ټول ته مونږ د کفري چې کوم حکم لګول په ټول مونږ لګولې دي دغه نه زما مروجه مراد دی او جی دوی استثناءات پکې نو شي یا څه پکې شي فی الحال ګور جی مروج دغه ټول د شامل شو حکم تاسو بیا ولې وایي کبل فرض یو ملک حکم دی زجی یو ملک نظام دی او هغه مونږ راول بيخي د شرط اصول ته او شرط اصول ته برابر کنه ته بیا کفر ویل دا په کوم دین کې جایز دی او جی یو خبره شو او دویمه خبره دا چې تاسو دوی ویلي چې یاره الته کې تاسو اکثریت او مطلق د خپل کې لګا دا برابر نو مونږ برابر کړی جی چې کوم وښی جی او شي حضرت صاحب کوم فرمایل چې یاره هغه کې اکثر خود مطلق سره مطلب دغه دی کنه نو دلته خو په دې تفصیلی کې زمونږ دغه نشته دی مطلقاً خبرم نشته دا چې کوم اوس داوا مونږ تاسو وړاندې کړي خو دا ټکی نشته مروجه جمهوریت مطلقاً توقع نه جی داوا مو سپیش کړي تاسو ما ویل چې دا ووري تنقیحات بیا فورا شروع کنه جی فوس وضاحت خو جی مونږه تاسو ویلي کچارته کې مولوی سے محترم کچارته کې تاسو زمونږ دغه علی نو بیا خو تاسو هم کافي بیا تاسو هم چې وضاحت ضرورت نشته تاسو وضاحت ولې طلب کو په دې کې اوس نشته دا کوم چې اوس مونږ کړی داوا دې کې نشته نه جی نه هغه تاسو ویلو کنه د پوس وضاحت مغوښته دي داونه دا بار چې تاسو ملي کې دا داوا والے ماته پری حضرت صاحب تاسو ما اومېلی چې دا مونږ لیکلم دا ویلي تصویر ته لیدل ته پړوم که حضرت صاحب اوم لیکلا جی جی نو صراحت مو کو نو زما صراحت اومني کنه وسم سید جی دغه نشته دا خبرم ختم شو داوا دنا نه جی نه دا مطلب نه دی دا مطلب نه تاسو کوم په داوا کې د ټکو تعارض نه تعارض غټی کې دلته نشته تاسو من درې دي مخکې نه تاسو خبره الهام مونږ ته شیو تاسو الهام مونږ ته شیو تاسو دا ختم کې مونږ ختم کړی مخکې نه اوس کټ کی مولوی محترمه حضرت سے مبارک تاسو ما جی خبر مولوی صاحب تاسو لګ مهرباني وکړئ ما جی او داوا پیش کنه تاسو کو پوسټونو باندې کیسه کو نو پوسټ باندې خو ته مو ویل خو تاسو نه منو دلا دا داوا شوه تاسو ور دي کی په دې خبر وکړئ هغه پوسټونه پری دی دې کې شتوس صبر نه جنا دا ما چې کومه داوا او کدي کې شتا کدي کې وینو دا کټ کوي کدي داوا کې وینو دې نه کټ کوي
کدی کې نو بیا اعتراض نه جي نه نه جي نه داسې نه دا وختینه دا خو ما تاسو ته ویل ته مفتي صاحب ولیکله نه جي نه تاسو د پوسټ هغه پوسټ خبره جوړي دا د دې کې نشته جی وای طرف عمل دي د مازیګر نه دی جی بالکل واري دا مازیګر نه شرایط او غلي کړی دا نه جی نه لازم نه دا ما نشته دی جی بالکل نه خبرې جی کدا سې زیاته خبره بګی نه خبرې خو تهمت خو مطلب نه لګول پکار دا رفض دی جی دو شهادتيان او دوړه مفتیان لګیا په زبان مطلقاً ویلي ورې جی مفتي صاحب محترم دا خبرې بلګي سنجیدګۍ طرف ته بوزو کنه جی مفتي صاحب تاسو دا ولیکل شمه ویلا نه جی لیکلا دا خبرو منی جی بیا به دینه نور خبرې جوړي صحیح شو دا خبره شو صحیح شو باقي درېمه خبره ده چې حضرت صاحب ویل شره بیا به تعریف وکړه چې تاسو کوم جمهوریت مراد دی او زموږ کومه کنيزه لفظونه بالکل زموږ خبره نشته تاسو نشته دا شام کې کنه دا کنه خپل اسلام مراد ده او حق ته رسیدل دي نو زموږ مراد جمهوریت نه رایج نظام دی مونږ ویل کنه رایج نو دا غي تعریف به مونږ کو بیا نداري تاریخ په نظام په موجوده مناظره جی بیا بکو جی جی بالکل تاریخ ضرورت نشته رایج نه او بل لا چې یو او تعریف خدا دا خو مطلب ټول ته پته ده شرایج دی کنه نو تعریف ته ضرورت نه خو بل فرض کینو موږ وضاحت وکړو جی ګور جی وای جی وضاحت به مونږ کو جی مونږ به جی تعریف هم کو چې زمونږ کوم جمهوریت ته کفر وای کوم جمهوریت ته کفر وای تاسو جمهوریت کفر نه غړي څنګه شي جواب دا وکي تاسو فرمایل نو کوم جمهوریت ته کفر نه وای تاسو به وضاحت کوي کنه وضاحت وشي ان شاء الله بالکل وضاحت مونږ وکړو باقي د ادله خبره شو ان شاء الله العزيز چې کوم خبرې د مطلب د کوم دلیل محتاج هغه دلیل مونږ پیښ کوو ان شاء الله وخت وراشي ان شاء الله العزيز ان شاء الله عز الله بخیر کیږي خدای بخیر کی حاجی بل خبره تاسو دوه شرع حکم کوم سوګي قائل دي یا شامل افراد دي تاسو تقسیم وکړو ان شاء الله العزيز نو شکل موږ په دې وضعیت ورسو په دغه نظام باندې نجي نخلاصو ما زما خبره جی تاسو ټول وری نجي خبره غوري کنه نجي چې کله موږ تاسو حضرت صاحب تاسو خیر زما خبر لګوري کنه هر ځای کې خوشاله کې نشلی کنه تاسو ته ان شاء الله العزيز چې سو وایي موږ درته وایو شامل افراد حکم ان شاء الله العزيز درته وایو نظام خبره سره ته ورسي کفر دی کنه دی کبل فرض وو تاسو موږ ته تاسو کې شو شامل افراد سو کوم د یو فرد ان شاء الله يم د مولاویم د امیویم د جاهلویم د عالمیم د ټول ویم ان شاء الله العزيز بالکل نه تختمه نظام چې سر ته ورسیږي او یو تفکیر جی حضرت صاحب سوال در کومه بیا بس بندو بیا با تاریخ در کوم بګړي هغه دا چې دا ته وې چې مروجه نو په دې مروجه کې ستا په لغت کې ستا په اصطلاح کې پاکستان شریف داخل لکنه دي ځان څه نوٹ کوئ جی بدل سوال او ته ما خبر ورسېدې ته مروجه دا کفر دی نو ستا په اصطلاح کې ستا په دماغو کې د پاکستان جمهوریت دا اوس چې کوم دی دا په مروجو کې داخل لیکنه دي دا ما خبر ورسېدې مروجه کې پاکستان داخل او جی مونږه بس فالو شتي ده اج صحیح شو بس او مخکې بیا راشي کنه حضرت صاحب سوال وکړي چې پاکستان داخل دی کنه پاکستان جمهوریت بالکل زموږ په داخل دی بالکل داخل دی الله پاکي د دوی له طرفه دا راځي چې پاکستاني جمهوریت په دې کې داخل دی بالکل بس شو نو پاکستان بس خپل پاکستاني جمهوریت یا کوم یا شرطي پاکستاني جمهوریت بسم الله بس اوس به یو درو یو سلام دا کنه دا چې پلیس کنه د پلیس باندې یو دا وجه وایي دا ها جی دې ها
یو پهلوان او بالکل تاسو د څه شي بالکل بالکل دا صفا کوم د خط سره باندې راوړل نه نه یو پاکه پاڼه راوړه پاکه اے پاتې ضرورت خو به اوس نه راځي نه ها حکم چې لګي پاتوا هغه په ورستو بس د دوی خپل مبارک نه وروباسي بالکل د افراد مطابق او به ورځي به بلا سي دا حاضری ټوپ دی ور کوماري سارول کوي چې خلک تر ټوپ ونګو او حضرت سی بوایو پوینټر تاریخ دا د څه په دې دا خپل خلک دا کنور بس دلته مخامخ کینم چې دلته نه نه دلته بس د مخامخ کینم بس کینم دلته ناستم دا ورا داوا ستاسو له طرف نه ها مفتي محمد ندیم خان درویش نوم دې ندیم خان دی جی جی سونه اخو نه ما یریګه عبید از پیک او دا عبید الله او دا عبد الله وته ولي وي عبید الله چې زما دوی نوم دی جهادي چې کوم هغه نوم دی کنه نو چې په فیسبوک کې دوی نوم غواړم ما یو ځل ورکړ بس په دې مشهور ده ندیم عبد الله خو د اسماء خپل صفات دي کې زما ډېره ملکه ده دا به بیا عبید دی عبید ته ویم دا ودا ده ښه الکه که غلطي ګم ما ته وایي وایه مروجات مروجه جمهوریت جمهوریت د دنیا اکثر فوري ګوري